خاندان منصوبه بندي د حکومت چې کوي د قانون په شکل کې دا خانه ده. دفتر ولا جوړ کی، نوکران ولا جوړ کی، اسپتالونه جوړ کی. دی وخت کې 45 کروڑ روپے په لګای. نو دا ښه کار نه دی، غلط کار دی. ځکه دا په دې عقیده چې دا ماشومانو شي رزق به کم ځي. هلکه زموږ عقیده خدا چې رضا خدای دی. چې کوم وخت خلک لږو رزق کم و، چې ډیر شو رزق ډیر شو. ما ته یاد دي 10 او 12 سیر غوښه په 400 کې، او ډیرو کمو خلکو به غوښه خوړه. او په ټانګو کې به خلک پېښور ته راتلل په 4 انې. ناګمان کې به یې دمه وکړه او ځان سره به یې خوږې ډوډۍ په څادر پورې تړلې وې. اوس 50 روپۍ سیر شوه غوښه غټه، او هر کور یې خوري، او د چینو چیس کی، او غنم خوري. نو دا عقیده ساتل چې ماشومان زیات شي نو رزق به کم دی. هلکه زناورو دا ماشومان خو به رزق هم ډېر ګټي که نه. یو سړی 10 روپۍ ګټي نو 10 کسان به 100 ګټي. خدای خوله یو پیدا کړې ده او لاسونه یې 2 پیدا کړي دي. د خوراک ځای یو دی، لاسونه ډېر دي. تاسو دغه پیسې په نابادو ځمکو لګوئ، په کارخانو لګوئ، نهرونه جوړ کړئ، نو رزق اسباب ډېر دی. دا د حضور پاک د تعلیم نه خلاف دی. او وایي زما عمر ډېر کې زه به ستاسو په ډېروالي فخر کوم. او که د سړي خپله ذاتي معامله داسي چې ښځه بیماریږي، بعضې ښځو ته د حمل وخت کې د دماغ بیماری راځي، یا زر زر امید یې کېږي یو ماشوم یې د 2 میاشتو دی چې بل امید یې وشو، نو هغه کولی شي، هغه منصوبه بندي کولی شي په هره طریقه. یا یو ماشوم امید وشي نو 3 میاشتې او 18 ورځو پورې د کې روح نو پوکوالی شوی، نو د حیثیت د وینې وي یا د اوبو وي، نو که هغه سړی وغورځوي په داسې علاج په ستنو یا په دارو نو خیر دی. خو چې کوم وخت ماشوم کې ساه راشي نو بیا غورځول بند دی. 3 ماہ و 18 दिन तक اسقاط حمل جائز ہے، لیکن شخصی طور پر اس کو قانون بنانا، اس کے لیے کارخانے بنانا، اس کے لیے دفاتر کھولنا، اس کے لیے ملازم رکھنا، ان سے ناجائز لوگ فائدہ لیتے ہیں. نیک لوگ اولاد سے تنگ نہیں ہو جاتے. یو سړی چې وي که 10 زامنې هغه نه په تنګېږي نه، او چې 10 زامنې او نیکانې نو ډېره ښه ده. او که د سړي یو زوی وي بد عمله یې نو څوک به یې څه کوي. نو چې زامنې تربیت یې وکړه، دیني اخلاق ورته وښیه، جهاد ته تیار کا. زمونږ خو جهاد ته ضرورت دی. که جهاد پیښ شو نو بیا به سړي کوم دی کی. نو د انګریزانو نقل مه کوئ. شخصي طور سره ما ورته وي که د سړي حالات داسې وي نو خیر دی، او د حکومتونه چې کوي نو دا غلط کوي، دا صحیح نه کوي. د هغې په ځای د دغه پیسې په ځمکو ولګئ، په کارخانو دې ولګئ. څه د پاسه 300 کارخانې معطلې ولاړې دي، دغه پیسې په کارخانو ولګوئ، زناورو